ها هغه کیوري نه چې موږ مخکې ټینکر هغه دا سموټ کې استفاده کړې دا اوس راځو ریل کنټرولر ته صحیح دې کې څنګه استفاده کوو د دې لپاره موږ دلته یو کنټرولر بیل اخلي هم دې کنټرولر کې یو نوی فنکشن ورته جوړو چې انزرشن کوو ځکه صحیح نو دې لپاره موږ څه انتخابو پبلک فنکشن او دلته डी वी क्यूरी से دا کوم کیوري چې موږ استفاده کوو مثلا دلته به ډیټا راځي او دې ځای نه موږ هلته اصلو که چېرته موږ هماغه کیوري دلته استفاده کوو دلته د کیوري د لیږلو لپاره دغه کوم لاین کوډ چې وګورو ته دوباره موږ څنګه لیکو تاسو چې ډیټابیس سره انزرټ اپډیټ ډیلیټ هر اپریشن ترسره کوئ یوز डी وي دا کلاس ورسره استفاده کوئ صحیح هغې نه بعد به دلته موږ راځو دا ډالر ساين مثلا انزرت کیږي डी बी شي ضرور ده کنه پاس डी बी ضرور دی چې انزرشن شروع شي کیږي باندې کار وکړو ډیټابیس سره انټیګریټي ډیټابیس डी बी ونه ډیټابیس لیک تاسو کنټرول کول باندې نه شي د دې سره یو شی راځي مالته چې بل کنټرولر تاسو اخلي میک کنټرولر ډاسک به جوړو کنه ته پی ایچ پی اکټیو صحیح ده میک کنټرولر هم داسې موږ جوړو که نه میک کنټرولر نیم څه ورته ورکوو مثلا डी बी انزرټ اپډیټ صحیح ده ډیلیټ او سلیکشن باید موږ اول کړو دا داسې یو نوم ورته ورکړو یعنې کنټرولر موږ سره کریټډ شو موږ راځو کوم ځای ته डी बी دلته به راشي دې به داخل کوو زه خپل فنکشن یې جوړ کړو همیشه کوشش کوئ دلته اول نه کمنټ صحیح ورکوئ مخکې اوس موږ هم دلته پروجیکټ چې کار کوو کمنټس موږ نه پاتې وروسته چې راځو خپل کوډ باندې پکې دا مکشي بیا نه کوي او اول نه کمنټس ورکوئ this block is used for this یو کمنټ شکل خامخا باید وسي څوک چې کمنټ ورکوي د هغې پروګرام مې بیسټ خپل به کنفیوز کېږي نه لار به نه ورکوي د بل چا لپاره به صحیح رهنمایي اوس که چېرته دا پروجیکټ د بل چا لاس هم ورکوئ بل څوک یې اخلي اداره کې کار کوي هغه کمنټس کوم بیا دوباره کار کوو دوباره راتګ او فنکشن ځان پکې کول بیا لیکل بیا ماسې وخت ضایع دی نو دې لپاره موږ وایو چې دې ته یو تشریح ورکوو دس کنټرولر used for to insert update and select and delete کامه ورته ورنکړو صحیح ده د دې لپاره موږ دا استفاده کوو اوس دلته راځو د دې لپاره موږ فنکشن جوړو پبلک موږ چې څنګه پی ایچ پی کې فنکشن جوړو هغه طریقه به سره کوو پبلک فنکشن نیم څه شی ورته ورته چې دا डी बी انزرټ د دې نه استفاده کوو صحیح ده انزرشن ورته کوو که چېرته انزرشن وشو بیا دې کې د بل فنکشن چې پبلک فنکشن ټولې فنکشن تاسو یو ځای डी बी سلیکشن لپاره دی یو پیج لپاره مختلف فنکشن یو کې انزرشن کېږي بل فنکشن به سلیکشن کوي بل به اپډیشن کوي بل به څه کوي اپډیټ کوي به ته سلیکټ کوي به اپډیټ کېږي یعنې څلور فنکشن به تاسو خامخا جوړوي ډیلیټ لپاره بل فنکشن نو موږ که چېرته د خپل سټرکچر او په هماغه دې طریقو باندې موږ تقسیم کوو زموږ کوډ به ډېر کلین راشي اوس یو فنکشن کې موږ هم انزرټ هم سلیکټ هم ډیلیټ هم نه کېږي کوډ به ډېر میکس راشي هغسې موږ نه غواړو هر یو برخه تاسو بېله بېله کوئ نو دې لپاره موږ څه کوو ډاټ ساين نیم نه انزرشن او از اکول ټو موږ डी बी پاس اخیستی دلته نو یوز دې کنټرولر لپاره هم تاسو دلته ولیکئ डी बी صحیح ده نو دغه डी बी چې کله استفاده شو डी बी بیا به ډبل کالم اوس د دې موږ دلته څه ذکر کړو ټیبل کړو موږ سره نو ټیبل کې موږ دلته لیکو سټوډنټس صحیح ده د دې نه بعد څه ده موږ سره equal to minus او greater علامه چې ډاټ معنا ورته دلته بیا څه لیکو ډاټ انزرشن کوو ځکه انزرټ لیکو اوس د دې لپاره موږ انزرټ چې کله کوو ایریا شکل کې موږ دلته ډاټا اخلو کنه نو د ایریا لپاره چې موږ دلته اخلو ایریا به تاسو شروع کړئ د منځ کې دغه سټرکچر چې دی لومړی اول نه جوړوئ زیات وخت موږ دلته څو فیلډونه چې کنه موږ سره د دې کاپي اوس واخلئ څو دانې دي دغه ټول کاپي صحیح ده مثلا 3 فیلډونه دي موږ سره سټوډنټ ټیبل کې نیم فایل نیم اډرس نو موږ دې لپاره څو فیلډونه اوس واخیسته 3 فیلډونه صحیح دي
دلته وایي چې سټوډنټ نیم صرف نیم کو سټوډنټ نیم موږ سره student name. سټوډنټ نیم په همدې شکل وکړه insert دې کې د کیپیټلایزیشن او سمال دغه څوم کیس سنسټیو نه دی سکیول سټرکچر کې چې دا پروا نه کوي سمال او کیپیټل ولیکو خو که مطابق د هغې ولیکو چې صحیح به راشي دلته اوس لیکو ورته وایي چې سټوډنټ نیم موږ سره اصلاح الدین و. صحیح دی سپیل خو دې صحیح دی که نه فادر نیم Noor Jadid. نور Father name of the نو دلته مو دا ولیکو صحیح فادر نیم Noor Jadid in the Baruch. نور صحیح دی او ایډریس دا کیوري مطابق بل ته موږ خپل ټول معلومات دلته ورکوو ننګرهار صحیح نو دا زمونږ د انزرشن لپاره هغه کیوري که چېرته موږ دا دې ځای نه کټ او هلته پیسټ کړو هماغه طریقه به وي که نه موږ سره د دې ځای نه په دا چېرته موږ هلته مکمل یوز ګوره دا ول دلته ټیسټ کوو دلته پی ایچ پي ښه دلته زموږ دغه کیوري و که چېرته موږ دا انټر کړو دا موږ سره ټرو ریزلټ راکړي ځکه چې دا هلته موږ سره سکسسفل رن شو موږ سره ښه اوس موږ چې دا دلته نه رن کوو او دا فنکشن نیم لپاره موږ ویب کې دلته راوټ جوړو ورته که نه په کانفیګ کې ویب راوټ کې بیا ویب تاسو جوړ کړئ لاندې دی سره راوټ اوس پاس لاړ شه تاسو دا دی. راوټ کې بیا ویب ته راشي اوس د دې لپاره موږ خپل دا کیوري ته جوړو نو تاسو دلته راوټ بیا ګیټ میتھډ دا استفاده کوو په دې کې موږ سره چې د لومړۍ برخه او دوهمه برخه چې مکمل کنټرولر ایډریس تاسو سره اخلي سنگل کوډ ډبل کوډ تاسو معنا نه ځوان ته ډبل کوډ ته موږ کېږي تاسو غلط شي ډي بي انسرټ صحیح ده انسرټ فنکشن نیم چې انسرشن کوو Bia controller. او بیا به کنټرولر نیم موږ ته څه واخلو ډېر کنټرولر نیم کلاس نیم بل تر واخلئ ویب ته راځو بیا د ریټ ساین ډي بي انسرټ داسې یو فنکشن موږ ورکړو که نه آی انسرټ کوشش کوو چې دغه نوم هم د دې سیم هم د دې فنکشن کاپي راواخلئ د 8 جی بی دا 8 خو ضرور دی سره او د ریټ کنټرولر جدا کوي کنټرولر فنکشن جداوالی په دې کې سره کوي ښه دغه لینک موږ دلته ورکړو اوس د دې لینک کله چې ډیټا انټر شي باید له هغې نه باید موږ ووایو چې دغه ډیټا موږ ته راواخله اوس به صرف انزرشن په دې باندې وکړو لینک ورکوو د کوم ځای نه راسن یو آر ایل نه به هلته انټر کړو صحیح ده لینکونه اوس نه ورکوو تاسو بېرته راشئ خپل کنټرولر ته او دلته تاسو د دې لپاره یو دغه نیم چې دی ډالر ساین انزرټ صحیح ده انزرشن دا صرف ایکو کوي چې دې کې موږ سره چې کوم ریزلټ راکوي 1 او 2 هغه ریزلټ موږ سره راکوي چې یو رو افیکټډ ده 2 دي 3 دي ښه دغه فنکشن د رن کولو لپاره موږ دلته کوم ځای له ګوره لومړۍ طریقه کنټرولر ورته جوړ کړو بیا دوهم کې موږ سره څه شو راوټ ورته جوړ کړو راوټ نه وروسته موږ دلته راځو کنټرول سی کلیک کړئ د دې برخې نه راوځي بېرته پی ایچ پي ارټیزن بیا تاسو څه انتخابوئ دلته سرف ده که نه رن کولو لپاره انټر څه وایي دې فنکشن کې خو کوم ایرر نشته راوټ دلته موږ سره وایي ای پاتې ده صحیح ده ها دا انټر کوو د دې نه بعد زموږ کوم فنکشن چې ډي بي انزرټ سمال کو کیپټل موږ سره دلته ورکړه چې موږ دا فنکشن مکمل راسن کلیک کوو او هغې نه بعد دلته وایي چې ایکو کې موږ ورته چې دا څو رول ته افیکټډ وي هغې ریزلټ صرف تاسو درکړي د دې نه بېرته هغه ډیټا هم راخلو اوس دلته د دې ریزلټ تاسو په دې ډیټابیس کې وګورئ دغه وم سرور باید تاسو سره رن وي داسې نه چې موږ دلته
انزرشن اپډیشن کوو هلته وم سرور دغه زم سرور نه دی دا تاسو سره به درن اوسي خاص سټوډنټ ټیبل ته راځو سټوډنټس او دلته موږ سره دغه ریکارډ اول ځل د ډاس موډ نه مانیټر کوو دویم ځل لپاره موږ سره د کنټرولر له لارې څه ده اوس دا کومه ډیټا انټر شوې ده دا بیرته موږ په دې ویو باندې څنګه ښیو د اخیستلو طریقه دې کې اوس وایو څه ده نو دې لپاره موږ سلیکشن کومه کیوري چې هغه موږ استفاده کوو څنګه چې انزرشن کوو ګور دا ټول سټرکچر ته دې هدا پورې موږ سره یو شی همدغه بیرته کاپي راځي دلته اوس وایو چې د دې لپاره ویو جوړو ویو نه بعد دغه ډیټا به دغه کې ما سره وخدل شي نو ویوز ته اول راشي دلته د دې لپاره ویو جوړه کې کومه ویو جوړو ډي بي انزرټ دا کومه ډیټا چې انزرټ شوی ده دا بیرته ماته شو کسي ده ویوز ته راځو ویوز رائټ کلیک نیو فایل دلته نیو فایل نوم ورته ورکو ډي بي انزرټ ډاټ بلیډ ډاټ پی ایچ پی خا د دې لپاره کو چیرته ایچ ټي ایم ایل مکمل هر څه استفاده کوو صرف موږ چې دلته رن شي او هغه سہولتونه زیات لري کنه د دې په باندې اوس اسلاودین میوزیک ته کار کړی دا هغه کې زمکه اسمان فرق دی کار کول کې ایډیا لاجیک یو شی دی فنکشن د کنټرولر د دلته ویو د صحیح ما سټرکچر دلته چې دی حالت هم شته او حالت سنتیا ویل کې زیات دي په نسبت خا اوس د دې لپاره موږ فاریش استفاده کوو موږ هغه لاراویل خپل فاریش لسته و د پی ایچ پی خپل دوه سیم صرف په ټیک کې فرق صحیح اوس به دې کې موږ څنګه استفاده کوو @for each صحیح دا تاسو انټر کړئ دې کې چې کوم کلیکشن چې راځي په کوم برخه ته اساین کوي راځي موږ دلته څه شي اوس موږ په دې کنټرولر کې دلته راځو ډي بي سلیکشن دې کې اوس موږ ریټرن ویو نه دا کړی تاسو ته ولیکئ ریټرن چې دا ډیټا ویو ته ویسي صحیح ده ویو تاسو ته ولیکئ د دې نه بعد موږ ورته چې کوم پیج ته لاړ شه دا کوم یو ډي بي انزرټ د دې په نوم باندې مالته ویو جوړه کړه کنده غږی نو اوس چې دا راواخله او د دې لپاره موږ یو وریبل بل استفاده کړو یو فنکشن کمپیکټ چې دا استفاده کوي او دې کې اوس ورته وایي چې دې کې کوم یو وریبل تاسو لیکئ څنګه اوس چې دا وریبل شي دا ولیکئ بغیر د ډالر ساين باندې تاسو تر اخلي انزرشن دا وریبل دلته پیژنئ اوس دا وریبل موږ دلته راخلو په ویو کې دلته څه شي استفاده کوو کلیکشن پر ځای هغه وریبل چې کوم یو په ویو کې موږ لیکي ډیټا رالیږو دا هغه ډیټا ولا وریبل دی صحیح اول ته وایي چې آیټمز یا لیست یو نوم تاسو بل نوم ورته بل وریبل د دې نه راوخله دې کې اساین کوو چې فارج کېږي تاسو دا خو خپل نوم ورکړه دا موږ نومونه زموږ په لاس کې کنټرولر نه کوم نوم راځي او دلته ورته موږ کوم وریبل اخلو صحیح ده خا دا چې کله تر سره شو دلته اوس وایو چې دا ایکو کا ایکو یا دلته موږ ایکو غلا دا انګل دا موږ اخلو اوس دا هر یو آیټم چې دی دلته @rate او به آیټم دا ډاټ استفاده کوي صحیح ده د دې نه بعد موږ ورنه راسل نوم ورته استفاده کوو سټوډنټ نیم ګور په دې کې چې کومه ډیټا تاسو راځي دلته د دې ځنه تاسو څنګه د ګور سټوډنټ نیم موږ سره په دې ایریا کې دا پراته دي کنه دلته نو اوس د دې لپاره موږ ډیټا خو انزرشن خو موږ دا غلط لګی دلته ډیټا انزرټ شو بیرته باید په بل کیوري باندې راوخه هغه دلته لیست او سلیکشن خو موږ وسته کوو دغه طریقه خو دلته موږ دلته څه کوو ډاټ ساين لیست ډیټا صحیح ده از ایکوال ټو ډي بي بیا ټیبل ذکر کوي ټیبل نه بعد همدغه سټوډنټ بیا وروسته دلته څه انتخابو ګیټ انتخابو کنه چې ټول ډیټا راواخلي او که کلمونه موږ انتخابو به هم څه کول او سلیکشن وبکو خاوس د دې انزرشن پر ځای موږ د سلیکشن دلته لیکو صحیح ده او بیرته راځي انزرټ کې دلته د دې پر ځای انزرشن نه دلته دا ولې اوس به زموږ سلسله صحیح شي د دې نه بعد زموږ هر یو کالم چې دی کوم چې ډیټابیس د فیلډ نوم دی نو موږ د څه انتخابو سټوډنټ نیم نو راسن سټوډنټ نیم نه انتخابېږي آیټم ډاټ
صحیح دی item dot student name صحیح دا یو مرحله شوه دې کې بر د HTML رسم بر لګو بل موږ سره father name @item father name دا په یو ټیبل کې به تاسو راوستل غواړئ چې صحیح سټرکچر به جوړ شي اوس صرف موږ دلته مطلب د ډیټا د شو سټرکچر د کی سټوریج دی راوستل شي نه د شارټ کټ دا چې دا هغه میسي کې شته دلته مشته د خپل بیا پلګینز لري هغه تاسو دلته استفاده کوئ راسن دلته اوس لرنینګ سټیج کې مطلب دې چې استاد یو فنکشن ورته په فنکشن د کار باندې توشي د سیمبل سی شارپ کې ها اوس دا ډیټا موږ دلته لیست پلس دا په کوم ځای کې راځي ډي بي انسرټ هم دي ته ورته راځي سیم فنکشن ګور کله چې تاسو دلته دا کوم فنکشن چې موږ دلته لرو دا یو ځل بیا انټر کړئ دا چې کله انټر شو کو په کیوري کې موږ کوم غلطي اشتباه نه راغله دلته چې وای ایکسپیکټډ ویو ویوز ډي بي انسرټ ډاټ کو سپین موږ نه غلط کړو ایکسپیکټډ دا علامه ضروری ده څه کوم ځای کې ضروري ده کنټرولر کې د علامه ته صحیح ده سره کوم ځای کې کمپیوټر سره نه کمپیکټ دلته کاما خو دې ریټرن لیست ډیټا انسرشن خو موږ وکړو بیرته لیست ډیټا به دا تاسو ته نه راواخلي کمپیکټ سپیل صحیح دی بیا خو نور څه مشکل وکړو نشته لیست ډیټا ډاټ ګیټ دلته دغه علامه څه مشکل نشته موږ سره ده ها ډي بي انسرټ ریټرن ویو ته بیرته راځي دا ویو موږ په همدې ترتیب سره اخیستی دی db insert.blade.php دلته کوم علامت په مشکل نشته @item دام item دا دلته هم item سپیل صحیح دی ایڈریس فادر نیم دا دې چې پوزیشن نه هغه د نیم ورو دی دی کې student name father name صحیح دی list ډیټا دې کې راځي مثلا سر دا آیټم ولاندې کې څه فاصله د اپلیکیشن سره نه دا مشکل نه db insert unexpected object to use dview کې دلته موږ ته چې دا څه مشکل دی دا کوم object چې راځي list data دا لومړی دلته ګورو چې دې کې څه error نشته صحیح ده print underscore r بیا دې کې د خپل variable چې تاسو چک کړئ دغه ټوله ډیټا دلته راواخیستل صحیح ده اوس وایي چې کوم ځای کې مشکل دی موږ سره array 0 id one student name زاهد صحیح دی دغه ټول ډیټا دلته موږ سره په دې شان راخلي یعنی ډیټا دلته صحیح راځي کنټرولر کې کوم مشکل نشته پاتې شه کنه
صحیح دې کې مشکل نشته دی بل مشکل موږ سره د څه شي راځي کنټرول کې یو ډول دا خو نه جوړ شوی موږ درې دلته نه لګو دلته ډایرکټ ساين صحیح ده وری بل خپل ډایرکټ ساين چې د هغه مطابق دلته اکسس کوي څومره چې ډیټا ده موږ سره دا ټول به تاسو سره راشي چې دا ټیبل سټرکچر ته برابروي HTML خو موږ زده دي بوتستریپ موږ زده دي CSS موږ زده دي صحیح jQuery Ajax دا ټول ما هغه لنګویج هغه سره زده هغه به دې کې سره یو ځکه کار وکړي یعنی په یو کنټرولر کې دلته موږ یو ځل ډیټا انټر کړه او بل ځل موږ بیرته ریسیو کړه انسرشن او ریسیوینګ اوس د بلې ورځې لپاره موږ ته شي استفاده کوو چې کله دلته ریل هغه سټاک موږ جوړو هغه ټیبل چې کوم دی هغه بل ته جوړ کو دا غي مطابق بل ته بٹن انټرفیس به ولري چې بٹن کلیک کو دا ډیټا ځان سره یوسي هغه ځنه باندې یو ریکارډ به تر واخلې دی کویری کې به منظم هغه نه بعد به انټری کیږي صحیح په دې طریقه وکړئ دې کوم څه مشکل نشته استاد د کمپوزر کې زه کار کوم دا چې هغه ورته